نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلاتهم يحافظون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هر قسم حمد و ثنا د الله وحده لا شریک د پاره چې هغه زمونږ حقیقي خالق مالک او رازق دی او لا تعداد بے شمار درود او سلامونه ستاسو او زمونږ په پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ذات اقدس باندې چې هغه مونږ ته د خو کارونو طرف ته کومه لاره چې تله د هغې طرف ته یې مونږ روان کړي او د بدې طرف لارې نه یې مونږ بچ کړي. زما محترم سامعین او ناظرین کرام، د نن پروګرام موضوع د مانځه اهمیت، په دې باندې به انشاءالله زه خبرې کوم. د الله پاک نه دغه دعا غواړم چې الله پاک دې چې کومې خبرې زه تاسو ته وکړم تاسې واورئ، اول دې پرې ماله د عمل کولو توفیق راکړي او بیا دې پرې تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. مانځه لغوي معنا ده غوښه پخول، او کم سړی چې مونځ کوي هغه ته مصلي په دې وجه وایي چې دې کله مونځ شروع کړي نو الله رب العزت د مانځه په وجې د ده ګناهونه وسوځوي. او د دې مفهومي معنا تسبیح، عبادت، مونځ او دعا ده. او د دې لغوي تعریف، شرعي تعریف دا دی چې مونځ د داسې یو معروف عبادت توم دی چې په کم کې رکوع او سجدې وي، د هغې آغاز په تکبیر سره کیږي او اختتام په تسلیم سره، سلام سره کیږي. نو داسې معروف عبادت ته چې په هغه کې سجده هم وي، په هغه کې رکوع هم وي، د هغه آغاز په تکبیر تحریمه سره کیږي او د هغه اختتام په سلام سره کیږي، نو داسې مانځه ته په شریعت کې داسې دغه ته مونځ عبادت ته. په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي د مؤمنینو صفات بیان کړي دي، والذین هم علی صلاتهم یحافظون. د مؤمنانو نور صفات بیانول یو غټ صفت پکې دا هم بیان کړی دی چې مؤمنان هغه کسان دي چې دوی همیشه خپل په مانځو باندې حفاظت کوي، خپل منځونه ضایع کوي نه. چې کله د مانځه وخت راشي، ټیم راشي، اذان وشي، نو بیا په نور کارونو کې ځان نه مصروفوي بلکې سیده مانځه طرف ته ځي، مسجدونو طرف ته ځي. دا د مؤمنانو یو غټ صفت دی. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام 15 ارکانه بیان کړي دي. اول رکن دقه دی چې انسان به دا گواهی ورکوي چې الله وحده لا شریک صرف یوازې دی، د هغه هیڅوک شریک نشته، د هغه په الوهیت کې هم هیڅوک شریک نشته، د هغه په ربوبیت کې هم هیڅوک شریک نشته، د هغه اسماء او صفات کې هم هغه سره هیڅوک شریک نشته. چې کله انسان دا گواهی ورکړه، دې گواهی سره انسان به دا گواهی هم ورکوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک پیغمبر، د الله پاک رسول، د الله پاک یو بنده دی. د هغې نه پس دویم رکن چې په هغه باندې اسلام ولاړ دی، چې په هغې وجه چې موږ هغه ادا کوو، موږ مؤمنان ویل کېږو، موږ مسلمانان ویل کېږو، موږ په اسلام کې داخلیږو، هغه د مونځ ادا کول. مونځ ادا کولو مطلب دا نه دی چې کله انسان په ځان باندې بوج وګڼي، بس اذان وشو راځي چې دا یو بوج دی د ځان نه لرې کړم دا مونځ ادا کړي. نه، مونځ په ځان باندې انسان بوج نه ګڼي، بلکې چې کله مونځ اذان وشو نو دیو مانځه طرف ته خپه خوشحالۍ باندې ځي او دا بوي چې اوس د الله پاک سره د ملاقات وخت راغی، زه د الله پاک سره میلاویږم، د الله پاک سره زما ملاقات دی. لکه موطا امام مالک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی، حدیث قدسی ده چې الله رب العزت فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت دا وایي چې ما مونځ خپل او د بنده ترمنځ نصف نصف تقسیم کړی دی. چې کله انسان الحمدلله رب العالمین وایي نو الله پاک وایي چې دې بنده زما حمد بیان کو، دغه شانتي چې روان زما بزرګي بیان کړه، زما په ټول کائنات باندې زما حکومت بیان کو. چې کله انسان راشي و ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دلته الله رب العزت انسان ته وایي چې انسان دینه پس چې ته مانه څه غواړې هغه زه تاله راکوم. ور دلته انسان دا اقرار وکړو چې الله رب العزت زه صرف ستا عبادت کوم، ستا نه مدد غواړم، بل د چا عبادت نه کوم، بل د چا نه مدد نه غواړم.
او دې نه پس انسان چې بیا کومه دعا غواړي هغه دعا د اهدنا الصراط المستقیم. انسان بیا صراط مستقیم یعنی سیده لاره غواړي، نو الله پاک بیا د سیده لاره ورته هم ښودلې ده. یعنی ډېر چې کله انسان مونځ شروع کړي نو مونځ دې دا ونه ګڼي چې زه څه کوم بس صرف دا مونځ دی د ځان نه بوج کوم، نه، بلکې په دې کې دی غټ یو سوچ و فکر د سر دی چې دا هغه عظیم هستی ملاقات لزم چې هغه د ځمکې اسمانونه په دې کې دا بېشماره مخلوقات ټولې پیدا کړي دي او هغه مهربانه ذات دی، رحیم ذات دی، هغه د چا پروا نه کوي چې یو انسان له سزا ورکول وغواړي او هغه ګناهګاره هم نه چې الله رب العزت وله سزا ورکول وغواړي. مخلوق پسې نشي کولی، دا د هغه ظلم نه دی، هغه ظلم نه دی کړی. ولې مخلوق دا انسان دا مخلوقات ټول الله پاک پیدا کړي دا الله پاک مرض څوک، لیکن دا د الله پاک مهرباني ده، د الله پاک شفقت ته په موږ باندې چې الله پاک موږ له سزاګانې نه راکوي، عذابونه نه راکوي، بلکې موږ ته لاره ښودله چې تاسو دا کار وکړئ، دې طرف ته لاړ شئ. عبادت معمولي دی، وړوکی عبادت دی، لیکن په هغې باندې الله پاک موږ له ډېر غټ اجر و ثواب راکوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله په کور کې موږ سره موجود و، موږ سره به خبرې کولې، موږ سره به د کور کارونه کول، لیکن چې څنګه به اذان وشو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا داسې مسجد کور نه ووت، مسجد طرف ته به لاړ چې گویا موږ دې پیژنې هم نه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مونځ چې دی دا زما د سترګو یخوالی دی، په دې کې زما د سترګو یخوالی ایښودی شوی دی. نو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یو کار ته ښه ویلی دی نو هغه کار زموږ د ټول عالم دپاره، زموږ د ټول انسانانو دپاره ښه کار دی. او د قیامت په ورځ به چې ټولو کې اول حساب و کتاب کیږي هغه به د مانځه په باره کې کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله قیامت شروع شو نو ټولو کې اول حساب د مانځه دی، او د چا مونځ چې صحیح راغی د میزان دروند شو او مونځ د بالکل صحیح نو د نور اعمال به هم صحیح شي، په هغه کې به هم دی کامیاب شي او جنت ته به لاړ شي. او که د مونځ ناکام او مونځ خراب او مونځ صحیح نه نو دی په دې نور اعمالو کې هم ناکامه شي او سیده به جهنم ته لاړ شي. زما معزز سامعین او ناظرین کرام، دا مونځ یو ډېر غټ حیثیت لري، یو ډېره عظیمه مرتبه ده د مانځه. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې کله معراج ته لاړ نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم هلته موسی علیه السلام سره ملاقات وشو د نور انبیا کرامو نه وروستو. نو بیا مخکې لاړ سدرة المنتهی ته، نو هلته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې 50 منځونه فرض کړلی شو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی موسی علیه السلام سره بیا ملاقات وشو. موسی علیه السلام ورته چې الله رب العزت تعالی کومه تحفه راکړه، وایي ما له د 50 منځونو تحفه راکړه. نو موسی علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ستا امت د 50 منځونو طاقت نه لري، ورشه الله رب العزت نه بیا سوال وکړه چې دا منځونه کم کړي. دغه شانتې اخر 15 کمیدل اخر 15 منځونه پاتې شو. نو الا هم موسی علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته دا وایي ته دوباره ورشه الله پاک ته التجا وکړه، الله پاک نه دعاګانې وغواړه چې الله پاک دا 15 منځونه کې نوره هم کمی راولي. ولې دا یو عظیم عبادت دی، یو عظیمه مرتبه لري، لیکن د دې حیثیت د مسلمانانو د انسانانو په زړونو کې نشته، هغه به دا نه ادا کوي، په دې وجه به ګناهګاره کیږي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته وویل چې اوس ماله د الله رب العزت نه شرم حیا راځي، زه نور سوال ورته نشم کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او خپل په امت کې دا اعلان وکړو چې په تاسو باندې الله رب العزت 15 منځونه فرض کړي دي. او دا مسلمان هغه ټیم صحابه کرامو چې هغو به د 15 وختونو منځونو ډېر حفاظت کو، چې صحابي کرام خپل په پټي کې ولاړ دی کشی وهي ځمکه د ښکوي چې زه په دې کې یو فصل وکرم چې د اذان به واورېد، د اذان الفاظ به د په غوږونو کې پرېوتل، نو ده به هغه کشی عقل ته پرېښوله، سیده به لاړ مانځه طرف ته. چې تا به دکان به کلاو کړی، دکانداري به کوله، چې د اذان الفاظ به د په غوږونو کې پرېوتل، بس دکانداري به پرېښول، دکان به کلاو پرېښودل او لاړ به مانځه طرف ته. لیکن نن سبا موږ هم مسلمانان یو، موږ هم ځان ته مسلمانان یو، موږ وایو چې موږ هم د صحابه کرامو په منهج د هغو په لاره د هغو په طریقه باندې روان یو، او موږ وایو چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم زموږ دپاره نمونه ده، ایډیل دی، اسوه حسنه ده. لیکن د هغو طریقه، د هغو طرز زندگی، د هغو زندگی تیرولو طریقه، د هغو عمل کولو طریقه هغه موږ نه ډیره جدا ده.
موږ په هغه طریقه باندې عمل نه دی کړی. موږ د هغو طرز زندګي خپل دپاره نمونه نه ده جوړه کړې. موږ صرف ژبې تک صرف د ژبې لحاظ د ژبې په سر باندې زموږ د اسلام پروت دی. موږ خپل دنده وجود ته نه دی کوز کړی چې کله موږ خپل دی وجود ته دنده دا کوز کو موږ دلته منځونه هم کوو. او قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې دا منځونه د بې حیې کارونه د منکر کارونه انسان دا منځ چې دی دا منع کوي. لیکن دلته زه 15 وخته منځ هم کوم لیکن هلته زه چې لاړ شم بیا حق زما زنا ده، حق زما دروغ دی، حق زما غیبت دی، حق بل مسلمان تنګول دی، ټول کارونه په ما کې شروع دي لیکن 15 وخته منځ هم کوم. آیا د قرآن نعوذ بالله من ذلک قرآن آیت دروغجن شو یا زه نه؟ کمی په ما کې ده، کمی په ما کې ده. یو صحابي رسول رضی الله تعالی عنه د اذان وشو منځ ودرېدلو وخت شو نو صحابه کرام د صحابي نور صحابه کرام ته چې راځي منځ ادا کو نو په صحابه کرام باندې دا خبره ډېره بوج درنه پرېوتله چې دې صحابي څنګه دا منځ په ځان باندې بوج وګڼو. صحابي ورته منځ په ځان باندې بوج نه ګڼم، ما وایي چې دا وخت ختمیږي ټیم ختمیږي راځي چې دا منځ ادا کو. لیکن نن سبا موږ چې ځان ته مسلمانان وي مؤمنان وي صرف د مانځه وخت راشي موږ منځ په هغه طریقه باندې نه ادا کوو. زموږ په منځ کې اطمینان نشته، زموږ په منځونو کې صرف زر زر ادا کول دي چې دا بوج دی دا د ځانه لر کم دا بوج زمانه کم شي. نه په دې طریقه باندې الله پاک نه معاف کوي. او بیا زموږ په خوله باندې بله دا کلمه هم پرته وي کمې منځ صحیح طریقې سره ادا کو کمې ادا نه کو بس زما دومره طاقت نه الله پاک تعالی دې نه ډېر طاقت راکړی دی چې په ښه صحیح طریقې سره ادا کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی په مسجد نبوي کې منځ شروع کو چې منځ ختم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته راغی او سلام ورته پیش کو السلام علیکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکو او دې صحابي ته ووی لاړ شه دوباره لاړ شه تا منځ نه ده کړی دوباره منځ وکړه. دا صحابي لاړ دوباره منځ وکړو بیا راغی بیا سلام واچو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د سلام جواب ورکو بیا ورته ووی چې ورشه تا منځ نه ده کړی دوباره منځ وکړه. نو درې پیرې د صحابي رسول رضی الله تعالی عنه منځ وکړو او راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته کېناست. اخر نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ته دا عرض وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما بل منځ نه دی زه دقه شانتې زما عزت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې کله ته ودرېږي نو دعا استفتاء ووایه د هغې نه پس ښه صحیح ودرېږه سوره فاتحه ووایه سورت ووایه او چې کله ته رکوع ته لاړ شي نو خپل املا بالکل سیده که په هغې کې ته اطمینان حاصل کړه چې بیا ودرېږي په اطمینان باندې ودرېږه. یعنی په دې کې دغه صحابي رسول رضی الله تعالی عنه په مانځه کې د اطمینان کمی وه په اطمینان سره په سکونت سره هغه منځ نه ادا کو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا په منځ کې اطمینان سکونت نشته ته په سکون سره په اطمینان سره منځ نه ادا کوي دا غلطي د ځان نه لرې کا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل چې تا منځ نه دی کړی یعنی هغه منځ ادا کو د هغې نه پس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام واچو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلام جواب ورکو لیکن د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا منځ نه دی کړی دوباره ورشه منځ وکړه. صرف څه کمي وه هغه نوره کمي پکې نه وه دغه د اطمینان کمي وه. او نن سبا چې موږ ځان ته وګورو موږ دغه شانتې فورا نه مې رکوع صحیح نه زموږ سجده صحیح نه د سجدې نه پس صحیح کینو نه د رکوع نه پس صحیح ودرېږو زموږ تشهد په صحیح طریقه باندې نه زموږ اودس په صحیح طریقه باندې نه نو څنګه به زموږ په مخ باندې نور راشي څنګه به الله رب العزت د قیامت پر زموږ الله رب العزت ته ځان پیش کوو چې الله رب العزت دا دومره منځونه ما کړي دي. الله رب العزت به راته وایي چې تا خو په دې منځ کې یو رکن تا صحیح نه دی ادا کړی او په دې منځ کې تا یو طریقه صحیح نه ده کړې تا رکوع په صحیح طریقه نه ده کړې تا سجده په صحیح طریقه نه ده کړې تا قیام په صحیح طریقه باندې نه ده کړې تا تشهد په صحیح طریقه باندې نه ده ادا کړې. نو هلته الله رب العزت چې په دې جهان کې په دې دنیا کې ما ځان ته ډېر غټ منګزاره وي ما ځان ته ډېر غټ عبادت ګزار وي چې زه الله رب العزت ډېر غټ عبادت کوم د الله رب العزت تهجد زه ادا کوم نفلي منځونه زه ادا کوم فرضي منځونه زه کوم سنتونه زه ادا کوم هره طریقه په ما کې شته لیکن چې الله ویلی شي چې ستا دا نفلي عبادتونه ستا دا نفلي منځونه ستا دا تهجدونه دا ټول بیکاره دي ټول ضایع شول. ولې ته چې دا سوال وکړي د الله رب العزت نه رب العزت دا ولې ضایع شو ولې ختم شو الله رب العزت به تا ته ووایي چې تا خو دا منځ ادا کوو یو د په ځان باندې بوج ګڼو او بل د نبي کریم صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې تا نه دی ادا کړی. نو د نبي کریم صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې چې ستا دا منځ نه نو زه منځ تا نه قبلوم. ولې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مهر په دې باندې نه دی لګېدلی نو د ختم نبوت مهر چې په دې باندې نشته نو ستا منځ نه قبلوم. اخر به دا انسان جهنم طرف ته لاړ شي. قرآن مجید کې الله رب العزت دا فرمایلی دي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين چې تاسو د منځونو حفاظت وکړئ او درمیانه منځ په دې کې هم د علماو اختلاف دی لیکن صحیح قول دا دی چې دې نه د مازدیګر منځ مراد دی او د الله رب العزت ته بالکل سیده برابر ودرېږئ.
او مخکې په بل آیت کې الله تعالی دا فرمایي چې تاسو په خوف کې یې، یعنی په تاسو باندې د جنگ حالت دی یا په تاسو یریدلو حالت دی، اله به هم منځ ادا کوئ. تاسو په سفر کې اله به هم منځ ادا کوئ، په یو طریقه باندې به منځ نه پرېږدئ. او چې کله تاسو په حالت امن کې راشئ نو اله به هم تاسو منځ ادا کوئ، منځ به نه پرېږدئ. او چې څنګه تاسو ته حکم ورکړلی شي دی، اول چې منځ الله رب العزت فرض کړو نو 2 رکعاته فرض و، نو د سهار منځ یې 2 رکعاته پرېښو، په هغه کې قرائت زیات شو او د نور منځونو کې په رکعات تعداد کې زیاتي راوستله. د ماسپښین منځ 4 رکعاته کو، د مازدیګر 4 کو، د ماښام 3 کو او د ماخوستن بیا 4 کو. نو دا 5 وخته منځ دی، ټوټل ټیم پې 1 غنټه نه لګي، لیکن موږ په ځان باندې دا بوج ګڼو. ولې بوج ګڼو؟ په دې دنیا کې که ماته د فایدې یو کار میلاو شي، ماته ووایي چې دې کار کې ستا فایده ده، دا کار وکړه، په هغه کار پسې زه ځغلم، منډې وهم، روان یم پسې، د شپې نه یې راته معلومه، ورځ راته نه معلومه، په شپه ورځ یو کړي چې دا شی زه حاصلوم، په دې کې زما فایده ده. لیکن هغه شی چې ټول د اسلام دارومدار په دې باندې چې کله دا 5 بنیاد دي، یو بنیاد ته ختم کا، یو کمره ده، د کمرې 4 دیوارونه دي، نو ته چې یو دیوال دې ختم کی یا دې چت ختم کی، هغې ته څوک کمره نه وي، هغه یو شړ ویران ځای دی. چې کله دا 4 دیوالونه دي موجودي، له پاسه پې چت موجودي، بیا ورته وایي چې کمره ده. نو دغه شانتې د اسلام چې دا 5 بنیاد دي، په دې یو بنیاد کې هم موږ کمی راوسته، نو دا بنیادونه موږ پوره نه کړل. نو دې بنیاد په باره کې به الله رب العزت زموږ نه سوال کوي چې انسانه تا دا یو بنیاد په څه وجه تا پرېښو؟ آیا ستا په جسم کې کمی وه؟ آیا ما تاله عقل نه راکړی؟ هلته به انسان بیا لاجواب وي، د اعضا به بیا جوابونه ورکوي. هلته بیا زه عذرونه نشم پیش کولی چې الله رب العزت دا مې عذر و دا مې کار و دا مې کار و، نه، الله رب العزت که زه دروغ وم هلته د الله رب العزت په مخ کې ویم، لیکن زما په خوله باندې به الله پاک مهر ولګوي، بیا په خولې باندې خبرې نشم کولی، بیا به زما خلاف زما دا جسم ګواهي ادا کوي چې الله رب العزت د سر وخت ښه ډېر و، لیکن په دې وخت کې د منځ ادا نه کو، په دې وخت د کاروبار کې مصروف شو. الله رب العزت د سر د مازدیګر منځ وخت ډېر و، لیکن دی په فلان کې مجلس کې ځاني مصروفه کو، هغه مجلس کې لګیا او منځ قضا کو، وروسته قضا یې ادا نه کړه. الله رب العزت د ماښام مازه وخت د سر ډېر و، ښه آزاد و، لیکن د وخت نه وخت د دوستانو سره په ګپ شپ کې لګو، الله رب العزت دا منځ ادا نه کو. الله رب العزت د دې انسان نه دا تپوسونه کوي. او د مازدیګر مانځه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی، کم کس چې د مازدیګر منځ قضا کو فکأنما وتر اهله وماله، گویا چې د اهل و عیال د مال دا ټول هلاک شو، برباد شو. یعنې دومره د دې وعید دی. زما معزز سامعین او ناظرین کرام، دا منځ یو ډېر اعلی مرتبه لري. د قیامت پر ورځ که زموږ دا منځونه موږ په ښه صحیح طریقې سره ادا کړي، زموږ دا منځونه به الله رب العزت زموږ دپاره ذریعه نجات جوړ کړي. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس چې د مانځه حفاظت وکړو نو دا منځ به د قیامت پر ورځ د دپاره نور وي، د دپاره به دلیل او د دپاره به د نجات ذریعه. او کم کس چې منځ اونکو، د منځ حفاظت اونکو، نو د دپاره د قیامت پر ورځ به نه نوري، نه به دلیلي، نه به د نجات ذریعه، بلکې دی به د قیامت پر ورځ د قارون، د هامان، د فرعون، د ابی بن خلف سره وي. او دا 4 کسان ډېر غټ کافران تیر شي دي. تر ننه پورې وګورئ چا خپل د زوی نوم هامان ایښی دی، چا خپل د زوی نوم قارون ایښی دی، چا خپل د زوی نوم فرعون ایښی دی، چا خپل د زوی نوم ابی بن خلف ایښی دی، یو چا نه دی ایښی. ولې هر یو کس وي چې فرعون ډېر غټ ظالم او د الله دعوه کړې وه، د خدایي دعوه کړې وه چې زه الله یم. او قارون هم دغه شانتې مال تباه کو، هارون هم دغه شانتې مال تباه کو، ابی بن خلف دغه شانتې دی چې منافق شو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلافت کې راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې دلته راغی، ولې زما خلافت یې ما نه واغست، دغه وجې دی منافق شو، منځونه دو ضایع کړل. نو د قیامت پر ورځ هغه کس چې په دې دنیا کې ځان ته مسلمان وي، په دې دنیا کې ځان ته مؤمن وي، په دې دنیا کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما نمونه ده، زما ایډیل دی، د دې باوجود دی دا منځونه ادا کوي، په دې دنیا کې دی مؤمن دی، لیکن د قیامت پر ورځ به دی د چا سره پورته کیږي؟ آیا زه سوچ فکر وکړم چې زه دا منځونه نه ادا کوم، تاسو دا منځونه نه ادا کوئ، آیا زما حشر، زما پورته کېدل د چا سره دي؟ د صحابه کرامو سره دي، د صدیقینو سره دي، د شهدا سره دي، د صالحینو سره دي؟ آیا که زما پورته کېدل د هامان، فرعون، قارون، د ابی بن خلف سره دي؟ که زه د مؤمنینو سره پورته کېدل غواړم، زه د شهدا سره پورته کېدل غواړم، زه د صالحینو سره پورته کېدل غواړم، زه د صدیقینو سره پورته کېدل غواړم، زه یم چې زما پورته کېدل، زما حشر و زما له حساب کتاب، زما اعمال نامه دې ماله په ښي لاس کې راکړلی شي، نو زه څه وکړم چې د منځ حفاظت دې وکړم. او که زه غواړم چې زه د قارون، د ابی بن خلف، د فرعون، د هامان سره دې زه دې پورته شم، زما حساب و کتاب د هغو سره وشي، نو زه دې د منځ پرېږدم، زه دې د منځ ضایع کول شروع کړم. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې په شپه ورځ کې الله رب العزت 5 منځونه فرض کړي دي. کم کس چې د دې
منځونو اودس په ښه طریقې سره وکړو او دا منځونه په ښه خشوع سره ادا کړل، د دې رکوع ښه په ښه طریقې سره ادا کړه، نو د الله رب العزت باندې یو عهد راغی. هغه عهد دا دی چې الله رب العزت دې خامخه بخي. او کم کس چې د دې منځونو حفاظت ونکړو نو الله رب العزت چې کم د سره عهد کړی هغه عهد ختم شو و د الله رب العزت خوښه ده دله دې وبخي، الله رب العزت خوښه ده دله عذاب ورکړي. زه خو دا غواړم چې د قیامت په ورځ چې زه لاړ شم الله رب العزت ما وبخي، زما ګناهونه معاف کړي او زه سیده جنت ته لاړ شم. نو زه چې خپل ګناهونه معاف کول غواړم د الله رب العزت نو د هغې طریقې دقه ښودلې چې ټولو کې اول زه مونځ ادا کړم. او کم کس چې دا منځونه نه ادا کوي او دا منځ پرېږدي نو دی لاړ ختم شو. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاه، مسلمان او د کافر ترمنځ فرق کوونکی شی چې دی هغه منځ دی. او کم کس چې منځ ادا کړو هغه مسلمان دی او کم کس چې منځ ادا نه کړو هغه کافر دی. او نن سبا کافرانو ته وګورئ هغه دروغ نه وایي، هغه غیبت نه کوي، هغه چغلي نه کوي، غلط کارونه نه کوي، نور هغه خپل مذهب مطابق روان دي، په هغې باندې عمل کوي. لیکن په کافرانو او په مسلمانانو کې چې فرق کوونکی دی هغه منځ دی. او دلته اذان وشي په یو کمره کې یو کافر هم پروت دی، یو مسلمان هم پروت دی. اکه دا مسلمان د دغه کمرې نه راووت لاړ مانځله نو پوه به شم چې دا مسلمان دی، لیکن پوه شم چې دې مانځله نشي راولاړ نو زه په دې کافر او په مسلمان کې فرق نشم کولی. آیا دا خو دواړه کافران دي، مسلمانان په دې کې نشته؟ نو دا فرق کوونکی څه دی؟ هغه منځ دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام الله اکبر نور مسلمانانو که به روژه وننیوله که یو بل کار به وکړو په اسلام کې نو هغه به کفر نه ګڼو، بلکې کم کس به چې منځ پرېښودول دی دا کافر دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی العهد الذي بیننا وبینهم الصلاه، زمونږ او د کافرانو ترمنځ چې کوم عهد دی هغه منځ دی. که منځ ادا کوي نو ته مسلمان او که منځ نه ادا کوي نو ته کافر یې. زما مسلمانانو وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په غزوه خندق کې دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه د مازدیګر منځ قضا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازدیګر منځ د ماښام مانځه سره وکړو او د مازدیګر منځ چې قضا شو سبب موجود و چې هلته جنګ شروع وخت ورسره نه و، ټیم ورته نه میلاوېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافرانو ته بددعا وکړه چې دوی دې وخت کې موږ سره جنګ شروع کړو، موږ د مازدیګر منځ قضا کړو. زما معزز سامعین او ناظرین کرام، زمونږ دپاره دقه پکار ده چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په طریقو باندې ځان روان کو. د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چې کومه طریقه ده په هغه طریقه باندې ځو. موږ منځ لیټ نه کو چې کم اول وخت دی موږ په اول وخت کې ادا کو. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم اکثر و بیشتر د سهار منځ عموما په تیاره کې ادا کړی دی چې څنګه فجر صادق به ولګېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار منځ ادا کو. او دغه شانتې د ماسپښین منځ په اول وخت کې ادا کړی دی، د مازدیګر منځ په اول وخت کې ادا کړی دی، او د ماښام منځ هم په اول وخت کې ادا کړی دی. ماخوستن منځ لیټ کړی دپاره هم ویلي وایي که زما په امت باندې دا ما مشقت نه ګڼی نو ما به د ماخوستن منځ لیټ کړی و. د ماخوستن منځ لیټ کول په دې کې اجر و ثواب زیات دی. زما معزز سامعین او ناظرین کرام، که موږ نن د سهار منځ ناوخته ادا کو، د ماسپښین منځ اول وخت نه بوزو آخري وخت پورې، او د مازدیګر منځ اول وخت نه بوزو د آخري وخت پورې، او دغه شانتې د ماښام منځ موږ اول وخت نه تر آخري وخت پورې بوزو، او د ماخوستن منځ موږ عموما دغه جوړ کړو چې موږ اول ادا کوو آخري وخت کې نه ادا کوو. نو په دې کې هم موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نافرمانی کوو. موږ دپاره اسوه حسنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې کله جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د منځونو وختونه معین کول، صرف دغه کې رد و بدل راغلی چې اولنۍ ورځ باندې منځونه په اول وخت کې کړي دي او په دویمه ورځ باندې منځونه په آخري وخت کې کړي دي. دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې څنګه زوال شو، سورج به غروبېدو طرف ته زائل شو، هغه طرف ته مائل شو، روان به شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین منځ ادا کو. دغه شانتې مازدیګر منځ به چې څنګه اول وخت داخل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او نن سبا موږ د مازدیګر منځونه په کم ټیم ادا کوو چې کله سورج بالکل نور چې دی هغه غروب کېدو ته نږدې شي موږ په دغه ټیم منځ ادا کوو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کله نور غروب کېږي او دغه ټیم یو کس منځ ادا کوي، گویا دا کس منافق دی، صرف د کارغه په شان د ټونګې وهي منځ نه ادا کوي، ځان ترې خلاصوي. موږ دغه طریقه نن سبا شروع کړې ده. په اول وخت کې موږ منځونه ادا کړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول وخت کې ادا کړي دي. زموږ دپاره هم دغه پکار دی چې موږ دغه په اول وخت کې ادا کړو. زما معزز سامعین او ناظرین کرام، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشمار احادیث په دې باندې دلالت کوي چې منځ چې دی دا به خامخا ادا کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې د اسلام د هغې عمود، د هغې ستون چې دی هغه منځ دی، چې کله انسان منځ شروع کړو نو گویا د اسلام چې ستنې وي هغه ستنې قایمه مضبوطه ودرولې، او چې کله د منځ پرېښودو نو د اسلام هغه ستنې د ونړولې وغورځولې. په طور مثال یو منزل دی، یو
کور ولاړ دی 2 چتې دی 3 چتې دی د هغې لاندې بنیادونه دي د هغې ستنې دي چې څنګه ما هغه ستنې د هغه کور نه لرې کړو دا کور به ټول راشي راوغورځېږي نو دغه شانتې مونځ دی چې کم انسان کم مسلمان کم مؤمن چې مونځ ادا کول شروع کړل نو ګویا د اسلام هغه ستنې مضبوطې ونیولې او هغه ستنې د قایمه وساتلې او چې کله د دا ستنې پرېښودلې دا مونځ یې پرېښودو نو ګویا د دا ستنې قایمه نه کړې دا ستنې ونړولې او ګویا دا چت راتاو شو ټول اسلام یې په ځان باندې راوغورځو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث چې تاسو منځ ادا کوئ منځ قایم کوئ منځ قایمېدلو مطلب څه دی منځ قایمېدلو مطلب دا دی چې د سهار منځ زه د هغې په وخت ادا کم د ماسپښین منځ د هغې په وخت ادا کم د مازدیګر منځ د هغې په وخت ادا کم د ماښام منځ د هغې په وخت ادا کم او د ماوستن منځ د هغې په وخت ادا کم او که زه دا وختونه د دې نه کم کم یا د سهار منځ وکم د ماسپښین منځ قضا کم د مازدیګر منځ وکم د ماښام قضا کم د ماښام منځ ماوستن منځ وکم او د سهار بیا قضا کم دا کار چې ما شروع کړو دا منځ ما قایم نه کړو بلکې د منځ ما حفاظت ونکو او زما په مخ باندې بیا نور نه زه بیا بې نوره یم او د قیامت په ورځ چې زه د الله رب العزت مخ ته پیش شم الله رب العزت چې کله ما نه حساب و کتاب شروع کړه اول خو د الله رب العزت نه موږ دغه دعا غواړو چې الله رب العزت موږ بې حساب و کتاب جنت ته داخل کړي او که الله رب العزت موږ حساب شروع کړه الله رب العزت ماله زما عملنامه په ښي لاس کې راکړي او عملنامه چې موږ ته په ښي لاس کې ملاو شو نو د هغې دپاره دغه دی چې ټولو کې اول موږ منځ که زموږ منځ میزان کې چې کله تلل شروع شو او زموږ منځ بالکل صحیح راوخت زمونږ مونځ په صحیح طریقه باندې راوخت د هغه صحیح طریقه دغه ده چې زه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې دا مونځ ادا کړم او که د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زما دا مونځ نه و ما مونځونه ډېر کړي دي نفل و نوافل مې زیات دي تهجد زما زیات دي هر نفل و نوافل په هر دغه پسې زده کوم لیکن زما منځونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه دي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت چې کله زما دا میزان دی زما میزان به کامیاب نه زما میزان به دروند نه او زما عملنامه به صحیح ماله په ښي لاس کې را نه کړي بلکې په ګس راس کې به راکړي شي زما معزز سامعین او ناظرین کرام د کلام خلاصه دغه ده چې منځ دا یو ډېر غټ اهمیت لري په اسلام کې او د اسلام په بنیادونو کې اولنی بنیاد دی او صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلکې ائمه کرام ټولو به دغه ګڼل چې کم کس منځ ادا کوي دا مسلمان دی مؤمن دی او کم کس چې منځ نه ادا کوي دا مسلمان مؤمن نه دی در دې پورې چې امام مالک امام شافعي امام ابو حنیفه رحمهم الله تعالی دو درې واړو دغه ویل دي چې دې سړي ته به کافر نه بلکې دې سړي ته فاسق ویل کېږي او بیا د امام مالک او امام شافعي قول دغه دی چې کله دې کس توبه وکړله نو دله به توبې موقع چې ورکړی شه د توبه وکړله نو ټیک شو دی به معاف کړلی شي او که د توبه ونه کړه نو دې قتل کړلی شي او د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی موقف دا دی او چې که دې کس منځ ادا کول شروع نه کړل نو دی به همیشه دپاره دله به تعزیري سزا ورکولیږي همیشه دپاره په قید و بند کې به دی او دله به سزا ورکولی کېږي زما معزز سامعین او ناظرین کرام په اخر کې الله رب العزت ته دغه دعا غواړم چې الله رب العزت زموږ په زړونو کې د منځ اهمیت واچوي او موږ نه د په حقیقي معنا کې منځګزاره جوړ کړي او زموږ په زړونو کې د الله پاک نور واچوي او زموږ په زندګیانو کې د الله پاک اسلام راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ